الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وقسه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا هازم اللذات الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال تعالى في كلامه المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسبياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال وباق شرعه في كل وقت إلى يوم القيامة وارتحال وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین پمگو تاسبان دل بھی انعام احسان کڑے دی کہ پا تمام مخلوقات کی اشرف المخلوقات انسانان پیدا کری دا طول دنیا اللہ پاک دا انسان دا پیدے دا پارا پیدا کڑے دا او انسان اللہ رب العالمین دا خبل عبادت دا پارا پیدا کڑے دا نمانگا تاسبان دے اللہ رب العالمین بے فضل انعام احسان کڑی دی کہ پا تمام مخلوقات کی افضل مخلوق اشرف اکرم مخلوق انسان من تو تاس انسانان پیدا کڑی بل بے فضل انعام احسان اللہ پاک من تو تاس دا کڑی دی کہ پہ انسانانو کی پا دین اسلام مسلمانان پیدا کڑی و دنیا کی سمر انسانان دی بدی کی کامیاب انسان اغدی چاغ پدین اسلام باندی روان دی او اللہ رب العالمین بندگی کی بل بھی فضل انعام احسان اللہ پاک پمدوتا صدا کردی چی پا مسلمانانو کی دا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان پیدا کردی
طول پیغمبران امتن کی افضل امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تی چه پټول امتن کی با اول جنت داخل دن کی امت نبی علیہ السلام امت بھی او من او تاس اللہ پاک پدا امت کی پیدا کریو پدی بانم او تاس اللہ رب العالمین شکریہ ادا کو چه الحمدللہ من او تاس اللہ پاک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی پیدا کریو بل بفضل انعام احسان اللہ پاک پم او تاسو دا کړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت چدری او یاډل جوړ شي پاغي کې نجات والا جماعت او ډلا یودا اغه تویل شي جماعت اهل السنه والجماعه من او تاسو الله پاک په دغه پاک جماعت د اهل السنه والجماعه کې پیدا کړی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما پا امت کی بدری او یاڈل جوڑی شی او پدی دری او یاڈل کی نجات والا جماعت او ڈل دا صرف اگا ڈل دا چپاغی بانزو او زما صحابہ کرام روان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابدار اہل السنہ دا صحابہ کرام پا نقش قدم روان والجماعہ اہل السنہ والجماعہ مطلب دا دی چې کم سړی د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام په طریقه باندې روان وي دا نجات والا جماعت اهل السنه والجماعه دی منګ او تاسو الله رب العالمین په دغه جماعت کې زندگی نصیب کړی دا په دې باندې هم الله پاک شکریا ادا کوي دا درې او یاډل چې کوم جوړیږي دا ټول به اسلام دعوادار وي هر ډله به دا دعوه کوي چې اسلام ما سره دی جنت تبززم قرآن زما سر دی حدیث ما سر دی او نجات والا جماعت زما دی زما دا عمل او زما دا کار دا شریعت مطابق دی او کم دا جنت والا خلق دی اغا زمان جماعت دی ہر یو ڈل بدا دعوه کی ہر یو ڈل با پدی دری او یا ڈل کی دا اسلام لان دی دا کمال دعوه کی چی کامل مسلمانان من گئیو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې د کومې ډلې پہچان او تعارف وکړو د نجات والا هغه ډله او جماعت اهل السنه والجماعه دي هر ډله کې دعوو کې د دعوی تر حد پورې هغه په خپل دعوا کې رښتونی وي خو نور د حقیقت په لحاظ سره دا سړی به دروغجن شمار کی ځکه د نبی علیہ السلام چې کوم تشریح د نجات جماعت وکړه هغه د اهل السنه والجماعه علاوه په بل جماعت کې نشته نو موږ تاسو ته الله رب العالمین دغه پاک جماعت اهل السنه والجماعه کې زندگی نصیب کړی دا په دې هم د الله پاک شکریا ادا کوو اهل السنه والجماعه پاک جماعت دي چې په دې کې د گمراهۍ چې کوم دو اسباب دي یو هم نشته الحمدلله د گمراهۍ اسباب دي یو سبب د گمراهی تویل شي الحاد او دیم سبب د گمراهی تویل شي بدعت بدعت په دین کې د ځان نه اشیاء سوا کول الحمدلله په اهل سنت کې دا نشته او الحاد په دین کې یو ثابت شوه کار دی یو ثابت شوه عقیده او عمل د داغین انکار کول دی تویل شي الحاد په اهل سنت والجماعه کې الحاد هم نشته دا دواړه اسباب د گمراهی دي الحاد دی او که بدعت دی دا دری او یاڈلی یا دا الحاد پا مرض کے مبتلا دی یا دا بدعت پا مرض کے مبتلا دی ذکر گمراہ دی گمراہ جماعتون دو او یادی نجات والا جماعت اگر صرف یو جماعت دی چاگہ دا اہل السنہ والجماعت دی کہ نہ بدعت ستا او نہ پا دے کہ الحاد ستا دا بدعت انتہا پا شرک باندی کی گی او د الحاد انتہا کیږي په زندقه په زندقیت باندې الحمدلله په اهل سنت کې د دې دواړو اسباب د گمراهۍ نه یو هم نشتا منګ تاسو په دې باندې الله پاک شکریا ادا اوس د دې اهل سنت والجماعه د مسلمانانو مقصد د زندگی بد الله پاک بندگی او فکر آخرت دی دنیا کی انسان اللہ پاک پیدا کردے دی کہ سب عقل مندی او سب عقل دی اس قرآن کریم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات چاہتا عقل مند ہوئی حقیقت کے باقل مند داوی
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او الله رب العالمین چې چاته بی عقل وی عقل من بدان نوی دا بی عقل وی قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د دې ځمکې اسمانونو پیدا کولو کې دروازو او د شپو په بدلولو کې په دې کې نښې د قدرت دي عقل مند خلقو د پاره اوس عقل من خلق څوک الله پاک خپل د هغې وضاحت کوي ګورې یو زمونږ استاد عقل او وضاحت دی او یاد الله جل شانو وضاحت او د الله رب العالمین ارشاد دی زمون عقل دا صفر دی موږ نه پیګو دا الله رب العالمین ارشادات دا کمال دی الله پاک چې چاته عقل مند وي دا عقل مند دی سوک عقل مندی اللہ پاک فرمائی لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله عقل من خلق اغدی چاغی ما یادی الذين يذكرون الله چا اللہ یادی قیاما پولال بان وقعودا او پناستا وعلى جنوبهم او دملاست او دڑڑ بحالت ہر حال کی اللہ یادی اللہ وی عقل من داد او بیاخر کے دا خلق سوئی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دا اللہ پاک پا مخلوقات کے سوچ او فکر کئی او دا سوچ او فکر نبیا اوئی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار یا اللہ دا تمام نظام تابع فیدی ندی پیدا کردی طول پاکی اولوی استاد پاردا او منگ دا جہنم نا اساد اللہ عقل من دا منگ عقل من چاہتا وائی عقل من اغا چاہتا ہوئی چاہا ایٹم بم جوڑے منگوی دیر عقل من خلق دی چخ جز جوڑی منگوی دا دیر عقل من او خیار دی چخ گاڑی جوڑی خکور جوڑی خدیر پیسے پیدا کئی منگوی دا عقل من دی اللہ وی عقل من دانا دی اس منگو تاس پا دنیا کے نظر ہو اللہ پاک عقل من مسلمان توئی او منگو تاس انن سبا عموماً ذہنیت دا جوڑ سے ویدے چی عقل من کافران دی اللہ سو کیا دی مسلمانان مسلمان چکل روح جوڑی پولار اللہ تا منس کئی مسلمان چکل بیمار چنو پناستم اللہ یادین منس کئی او چی دا دینم کمزوری چنو پملاستم اللہ یادین منس کئی دا مسلمان عقل من دی او کافر خروغ جوڑ دی دا دنیا گٹ کار روزگار کئی اللہ نے یادی نے پولاڑ یادی نے پملاست یادی نے پناست یادی نہ اللہ پا مخلوق کے سوچ کی چھ اللہ امانی اللہ ویدہ بی عقل دی عقل من دا مسلمانان دی عقل من انسان اغدی چھ اللہ یادی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عقل من چاہتا ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خیارت انسان عقل من انسان اغدی چه خپل ځان او پیجنی او د آخرت د پاره تیاری کوي او خیار دادی عقل من انسان دادی د قرآن کریم او د نبی علیہ السلام د ارشادات او د رڼا مطابق عقل من صرف مسلمان شو اوس بیا من او تاسو وایو چیرې دنیا کې دا ساينس د دنیا دا قسم ټیکنالوژي دا کوم عقل دی مزیدار گاڑی جوڑول دا خدار چا دا وسکار نه دی یا مزیدار یو بلڈنگ یو عمارت یو قسم تجربی کول دا عقل من خلق کئی نو بدی دے کی بیا علماء مفسرین محدثین فرمائی چا عقل دو قسم دی یو عقل معاد دی او بالعقل معاش دی یو دا خوڑو لسکلو عقل دی دا پیسو پیدا کولو عقل دی او دین دا آخرت دا تیارے عقل دی اولنی عقل یوازی انسان کی نہ یوازی انسان کی نہ زناور کی مشتا گورا تاسو بخیال کری دا گرمی پا موسم کی دا میگی راخکار شیزان لخوراکی جمع کئی خیستا کوری زان لسوچتا بلڈنگ جوڑ کری بزمکا کی
د بچو د پاره ځان له جدا جدا کورونه جوړ کړي او شپه ورځ لګیای خپل مهنت کوي ځان لا رزق جمع کوي او بیا چې کله د یخنۍ موسم شي بهر بیا دی نه ګرځي بیا دی پټ شي حاکم خوراکي چې په ګرمۍ کې جمع کړي هغه خوري نو د خوړلو سکلو د بنگلې جوړولو د بچو راوړلو د بچو تنظیم د دې میږي کې مشته او دا کافر کې مشته نو دا کمال نشو کمال دا نشو کافر کې دا عقل چې دا په زناور کې مشته تاسو په خیال کړی په دې کورونو کې خلک دا سوي ساتي سوي په پیژنې دي په شومره وړي وړي خلک کورونو کې ساتي د دې کورونو کې تاسو کتل دومره مزیدار کور جوړي د بچو د پاره چې تاسو به حیران شئ یو سړو باسي کله چې بیا بچی وروړي خپل ځان نوې وختو باسي غینه وته بستر جوړ کی پاستو واخه او کاغذونه را جمع کی بچو تلان دي زی قوت برابر کی د یخنۍ په موسم کې ورته ګرم کی او چې کله پکې بچی وروړي هغه ته دروازه بند کی سور وځي دادن نه بچي وساتي او چې بچي لګ لګ د ګرځېدو شي بیا وته کله دروازه کولو کې بهر راشي او کله چې بیا د بهر نجي وته دروازه بند کی ورسویا یو ورکوټي غونډه د پښوم رزنا ور دي هغه کوم دومره عقل شته چې بچي به زما خورس کیسو دې د پاره به د اوسېدو ځای کوي دې به سمبلی چرته او دمه بچرته کوي او چې کله غټ شي بیا بهر رو باسي چې دا واخه خورا دا عقل دې سوا کې مشته میږي کې مشته دا عقل په کافر کې شته کافرم په دې پیږي پیسې وړي رچرته پیدا کې کافر په دې پیږي ځان له خیسته کور څنګه جوړي هغه انجینری کړی دا هغه باندې پیږي چې انجینری کې بنقشه څنګه جوړي د صحت لپاره به علاج څنګه کې داغي انجینری ډاکټرې کورس هم هغه کړی دغه علاج او دغه تعلیم او دا عقل دا د کمال نه دی په دې عقل کې انسان او زناور برابر دي او په کوم عقل چې انسان د کافر نه او د نور مخلوقاتو نه جدا دي هغه عقل معاد چې د آخرت تیاری کوي مسلمان را پاسي د سحر نه سحر د په جمعات کې اذان شي الصلاه خير من النوم ته چودي را پاسا صاحب جمعات کې د مانځه ټیم برابر دي جمعات ترازه د خوب نه دامن بهتر دي مسلمان را پاسي او د سکی دا الله نوم یاد کی شیطان خپه کی جمعات تراشي د کیا عقل دی کافر هغه په دې نه پیږي چې د جمعات ما تاسو आवाज شو اوس بیا عقل دار ما سبقین منځ ډیر د جمعات کې आवाज شو حي علی الصلاه حي علی الفلاح د مانځه تراشن مسلمان را پاسي کامیابی ز تر روان شي او دغه کی جمعات تراشي الله توذریږي اخره کې دواو کې الله ما منځو کې قبول کې لاړ شي د کیا عقل شته کافر په دې سوچ نه کې چې سار نزل لګیایم او د جمعات کې ماته د आवाज شو دا سوې د کې اوس عقل نشته قدم اسوتن منشي کافر خورج کلو کې ودشي مسلمان ته ما اسوتن په ټیم کې خوب ورزي د جمعات کې اذان او حي علی الصلاه جمعات تر اعظم زلا دی خپل خوب پری د جمعات تر روان شي د کې عقل دی او کافر کې دا نشته عقل کم د کمال دی عقل معاد د اخرت د تیاری چې کوم عقل دی دا د کمال دی نو کتاله چاخي چپړې جوړ کې اصول کافر د کې عقل نشته کچاخه کارخانه او کروڑ جوړ کو او په د دنیا ټیکنالوژي جوړ کنده ته موږ عقل من نه وایو ځکه د دین په لحاظ سره دا به عقل دی د الله رب العالمین حکم نه مني دا کم عقل دی قران کریم کې الله پاک فرمایي انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله کوم انسان چې ګناه کوي دا په ناپوهۍ کې کوي بیا د تمام صحابه کرام اتفاق دي چې دا ګناه انسان کې دی جاهلی کله چې انسان ګناه کوي دا دې نه پیږي نو بیا په دې کې علما وایي چې ګوره دې خو پیږي چې دا ګناه دا په دې الله خپکیږي او دا دې خو کار نه کوم دی بیان کوي نو په دې کې مفسرین بیا جواب کوي چې دې به عقل زکه دي چې د معمولی غونډه خوند پارا دی جهنم اخلي د معمولی غونډه خوند دنیا د پارا دی الله خپکي نو دا عقل نه دی نه پوهه دی دی جاهل دی د دنیا د ګنټي مزید پارا دی د آخرت هغه سخت ګرم اور په جهنم کې اخلي نو دا عقل نه دی دا نه پوهه دی دا جاهل دی نو کافر چې دی دا به عقل دی د آخرت تیاری نه کوي مسلمان د آخرت تیاری کوي نو مسلمان کې دی عقل معاد او په کافر او په زناور کې دی عقل معاش
زناور کم د خوړل اسکلو د بچو راوړل تنظیم او دا په کافر کم دی مسلمان جدا په عقل معاد دی مسلمان وی بچي براوړي په حلال طریقه رزق بوله غټي په حلال طریقه تربیت به کې په حلال طریقه دنیا کی با عبادت کی اللہ پاک در رضا دا پارا او جن مقصد ستارا دنیا کی دا آخرت تیاری دا مسلمان پذی عقل باندے کامیاب دی اس کا منگ مسلمانان او منگ سنگ چی کافر پا دنیا کی دا خولو اسکلو دا دنیا دا جن دا پار اسباب برابری او اللہ پاک دا یاد دا پارا عبادت نکی نبیا پدی مسلمان او کافر کی یو شان عقل نشتا او کنا مسلمان داوی چی دی اللہ خوشحالی ځان باندې تکلیف تیری د آخرت تیاری کوي هر کار کې د شریعت حکم ته ګوري نبی دی مسلمان کیا عقل شته او کافر کیا عقل نشته او دا مسلمان بیا کامیاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي او خيار انسان دار چې د آخرت تیاری کوي موږ مسلمانان آخرت تیاری موږ سم رکو د سحر نه چې تر اپاسه تر ماتتنه پورې سوچو چې تا تیاری سم رکړي اسه من په دې وخت باندې سوچو چې من په دې وخت کې مړ شو من په دې خپل عمل او په دې خپل ژوندۍ کې الله پاک سره د مخامخ کېدو قابل یو کنه یو اسه خپل سوچو هر سړی په دې خپل گریوان کې وګورو چې زمونږ عمل دومره دی چې موږ د الله مخ ته وځو او ما سره عمل شته دا زموږ سره نشته نو په دې کې موږ د آخرت په تیارې کې بیکار یو ځکه مرګ چاله مهلت نه ورکړي چې تعالی درځم او تعالی نه درځم دا قصه اوس نشته ابراهیم علیه السلام بارک یو واقعا راځي کله چې ابراهیم علیه السلام عمر شیو سلسلور نوی کال شپږ کم 200 کال یو بوډا سړی یو ولید چې ډیر زیات کمزور او ګرځېدي هم سم نشو او ته استاسونه کال عمر دی وې زما 200 کال وې خشپک کال بعد به زم داسې کېږم یروي چې په دې وخت کې مې الله وفات کړه او ته ډېر عاجز ډېر کمزور ابراهيم عليه السلام چې دا سوق لیدلو دا ملک الموت فرشتہ وا دا مرګ فرشتہ وا ابراهيم عليه السلام دومره تیاری و چې په دغه وخت کې مرګ ته تیار دي او مغه شانو شو ابراهيم عليه السلام د یو سل شپږ نوي کال عمر کې وفات شو تیاری وا موږ سره تیاری نشته حضرت موسی علیہ السلام ته چکل یو پیروي ملک الموت فرشتہ رال انسانی شکل صورت کې چې ستاد مرګ ټیم پورا دی او زتا وفات کو موسی علیہ السلام یو جلالی پیغمبر او سناک سره گزار و تور کسترګه خراب شو انسانی شکل باندې ملک الموت فرشتہ رب العالمین ته واپس لاړ چې الله پاک هغه خدا شان چلو وی ورته وای جبرئیل ملک الموت ته موسی علیہ السلام ته وای چې د غوی په ملا باندې لاس کېږدا استاد الله سلام دي چې څومره وی اخترال دومره کال استا عمر زیات شو د الله سلام دي څومره اختراج نو خامخا که تاسو ساروي کتلی دی غوی په ملا باندې ډیر ګڼ ویختي نو چې لاس کېږي نو 200 دی راشي موسی علیہ السلام ته وای چې دا شان الله پاک وای چې لاس کې د وسونه وی اختلاس باندې راړل دومره کلونه ستا عمر سی واش وی خدارا ته د دینه بعد بسی وی د دینه بعد بم ته وفات کی که مثال ستا دون عمر سی واشي بیا بم ته وفات کی وی خبر چې الله پاک طرف نه زما ټیم پوره دی نور عمر لا زیات او ما هم په دې حال کې موافات کو موسی علیہ السلام په دغه وخت کې وفات شو تیاری و نن زموږ د مسلمانانو تیاری نشته هر انسان نن په دې باندې خود کوشش کوي چې د بل مسلمان غلطي نوٹ کو چې دې مسلمان کې څومره غلطي دا زموږ مسلمانانو د ناکامۍ اسباب من خپل غلطي نه وینو د بل غلطي وینو خپل ګناه مونږ ته نه ښکاري د بل ګناه را تخکاري خپل غلطي کله کې مونږ نوٹ کړه چې دا زموږ غلطي دا زموږ ګناهونه دي د خپل ځان اسلام وکړه کم از کم آخرت کې مونږ خوشاله حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی من عرف نفسه فقد عرف ربه چاچ خپل ځان پیژندو په حقیقت کې د خدای او پیژند خپل رب او پیژندو ځان به څنګه پیژند زما د اثر د صد پاره
زما دا سترګې دا غوږونه دا خولو دا ژبه دا دماغ دا وجود د دې د پیدا کولو مقصد سره چې تا ځان وپېژندو نو خامخا به خپل رب وپېژنې د سترګو مقصد د الله بندگی د غوږونو د ټول وجود مقصد قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما د انسانان او پیریان نه دی پیدا کړی مگر د خپل بندګۍ د پاره چې تا خپل ځان وپېژند چې زه څه پیدا یم د الله بندګۍ ده چې د الله بندګۍ تا خپل ځان وپېژندو تا په حقیقت کې الله وپېژند کم از کم او تاسو نن په دې باندې سوچ اخرت لپاره منګه مرحله غټ غټ را روانه موږ نن په غفلت کې د دنیا په خواهشات او په مزو کې مصروف یو او غټ غټ مرحله زمونږ استاد تقریبا 3 غټ غټ را روانه چې هغه نه خلاصې نشته دا ټول اولنې د ځان کدن سخت را روانه څوک هم ته نه بچ کیږي نه نیکان او نه بدان موږ تیاری نه کوو د ځان کدن نه بعد په قبر کې بیا وړو کې امتحان دي غټ غټ 3 سوال دي موږ تیاری نه کوو ولې نه ورزو خبرې قبر کې چې د دې سوال جواب نه خلاص شو او دلته زمونږ جون کله پرش قیامت ته پاسو بیا به زمونږ پولیس ویرات باندې تللی بیا یو غټ امتحان دی حدیث د مشکات کې راځي چې داسې کلی چې د تور نه تیر دي او د وختنه زیات باریک دي په دې بسنګ تیرې دل په د هر چاشتا و ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا الله فرمای چې دا یقیني هر سړی به تیریږي او دا پولیس ویرات کم ځای کې دي دا په جهنم د پاسه یو باریک پل دی نری پل دی په دې به هر سړی زی که پیغمبر دی که امتی دی که مسلمان دی که کافر دی ټول به پیزي څنګه بزي ایمان در سره وي بعض انسان به داسې رفتار سره تیر شي لکه د حدیث مبارک راځي لکه څنګه د بجلی او د شعاع د پړق وي داسې به تیر شي بعض انسان به داسې تیر شي لکه په یو تیز رفتار اس باندې چې ناست او تیز تیر شي او بعض انسان به داسې چې هغه په مزمده په تیر شي او بعض به داسې چې هغه څنګه ور روان شي کته به پروزي جهنم کې دا زموږ مرحله را روانه ده دا زموږ ایمان او دا زموږ عقیده د منګې منو دا ګور تاسو پرځي خبر نه کوم چې معنی او کنه معنی دا زموږ ایمان دی پولیس ویرات شتا پدې تیرې دل شتا خامخا بزي کار څومره عمر دی وی خامخا به ورځ پدې زی زبم زم تبم زی تیاری زمو استاد څومره نن موږ تیاری نه کوو خچ پدې پولیس ویرات باندې کوم مثال پوری وتی الته د حساب کتاب میدان لکېدل الته بیا حسابي آدم علیہ السلام نو وغلطه د قیامت پورې څومره انسانان دي دا ټول به ولاړ استابه تماشه کوي او تا ته وایي اودرګه عملونه دي خایا بیا بسکی فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها مقرؤ کتابیه چاته به عمل نامه په خلاص کې ملو شي دی به ډېر خوشاله راشه لکه زما عمل نامه وګوري دا خو دومره مزیدار او الله پاک کو دسوي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيب بل عمل نامه دی ګورا ستا په عمل نامه کې چې سری کړي ټول بخکاری دا بم نه وی چیرې د دې استاد خیال نو دا به پکې نه لیکل نه دا قصې رښت تا ته تابعدار دو فرشتي ناستري که کوم دلیل کې او کبد کوم دلیل کې عمل نامه و درکې کله خلاص عمل نامه وا خوشاله او کله ګس تاس عمل نامه وا بیا د نقصان دی الله دې موږ تاسو د ګس لاس د عمل نامه اوسه دا مرحله په موږ را روانه او د دینه بعد بسی یا به جنت ته ځو یا به جهنم ته ځي زموږ دنیا کې د ژوندۍ مقصد د آخرت تیاری ده ګوره د سکولونو امتحانات شروع دي دا ملګری خپل بچی کې نه سبا د پرچا د تیاریو څونه تیاری په جمعه ته بچی مانځل مزه ته بیا ټیم ځای کېږي مونږ سکورو کا تیاریو کې سبا د پرچا ګرانه سبا د انګلیش پرچا دو سبا د بیولوژي دو د فزیکس دا ګرانه پرچی دي بچی بچا سره خبره ترې مکو پرچی ته کې څونه تیاری او د آخرت د غټه پرچی را روانه تیاری سمره کو ار سړی پدې کې لګیا دي چې ځان له پیسې څنګه ډېرې کم ځان له خسته کور جوړ کوم خګاډي والم خړل سکلو کوم او ځان له جهاد ډېر کم ټول سوچدار دا زموږ د مسلمانم دي او دا د کافرم من کیا عقل شته اخرت منو ور سمنو تیاری نه کو کافر کې دغه عقل نشته هغه نه مني هم تیاری نه کوي زموږ استاد دغه کاریو شان
کم از کم دې دپاره سوچو هر جمعه تاسو ته کم از کم څه خبره کېږي خو زما په خیال چې موږ هیڅ قسم عمل نه کوو چپړو نه چوزو منځو شي بس بیا پته هم نه لګي چې استاد یې څه وویل څوک وایي ما واورېدله څوک وایي ما ونه اورېدله څوک وایي ما ته یاد دی څوک وایي ما نه دی خو عملي شکل کې زموږ نن نشته نبی علیہ السلام صحابه کرام مسلمانان دا دومره نیکان خلک چې تیر شي دي عملونه ټیکو او زموږ د مسلمانانو نن عملونه هغه انتهایی کمزوري دي الله پاک دې موږ تاسو ته د آخرت د تیارې توفیق راکړي او سمې چې اوې سم اورېدل الله پاک دې اول ماته او بیا تاسو ټول ته د عمل توفیق نصیب الحمدلله رب العالمین والعاقبة المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله پاک سمجھ اوے سمورد المنقول تبع عمل لاک زمون گناہوں معاف کی دنے کے توفیق را کی دے عزت خوشحال جنہ کی فاقد اهل السنة والجماعة علماء دیوبند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ په مذهب استقامت را کی د هر گمراہ د هر بیدین دا وسوسون الله پاک من ټول ساتي من ټول ته الله پاک د آخرت د تیارې توفیق راکړي الله پاک من ټول په خپل دین ثابت قدم وساتي جمعات کې د اول تر اخره پورې سمره خدمت مالی جاني چا کړې دي الله ته خپل دربار کې قبول کړي الله پاک من ټول ته د خپل دین د خدمت د پاره د نیک عمل لپاره ډېر عمرونه سره د عزت او خوشالو نصیب کړي الله پاک من ټول د هر منافق او د شیطان د شر وساتي من ټول ته حلال فراخ رزق راکړي د مخلوق د محتاج هم وساتي بیماران چې سمره دي او ملګری اوسوي چې یو ملګری کور کې دو درې بیماران دی وته خاصی کړی دي څومره مسلمانان بیماران په ناس ملګری کې کورونه کې الله پاک ټول ته شفای کامله عاجله ورکړي تمام دنیا کې څومره مسلمانان چې وفات شوي دي الله د ټول بخنو کې الله پاک زموږ د ټول په حال رحم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین